رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. تر اوسه پورې موږ مغربي فکر او فلسفه باندې بحث وکړو. د مغربي فکر او فلسفه کم چې بنیاد هیومنزم دی داغه شاخونه موږ ویل مولوي صاحبانو سیکولرزم، لیبرالزم، سوشلزم، کمونیزم، کیپیټالیزم، عقل پرستی، جدیدیت، مابعد جدیدیت د ټولو وضاحت مولوي صاحبانو وشو. اوس موږ راځو زموږ د نن درس عنوان او خلاصه د موږ دا پیژندل غواړو چې دا جدید الحاد څه څیز دی. دا خو بل وضع وضاحت شو چې الحاد د قدیم زمانه نه را روان دی، خو دا جدید الحاد چې دی نو دا څه څیز دی د دې وضاحت پکار دی مولوي صاحبانو. نو اوله خبره دا ده چې جدید الحاد د جدید دور ایجاد دی مولوي صاحبانو. دا اوس یو عقیده ګرځېدلې ده. موږ ویلو چې د قدیم زمانه الحاد هغه انفرادي سطح باندې و او هغه داسې مربوط انداز کې نه و. دا اوس یو منظم انداز کې مولوي صاحبانو د دې خلاف د لپاره کار کیږي او دا یو څه جوړ عقیده او نظریه ګرځېدلې ده. لکه ایو کسرا او امام صاحب ته تاسو کو امام صاحب سره مناظره و نو امام صاحب چې لیټ راغی ورته ویل چېرې ولې لیټ راغلی دومره غټ امامي. دا اوس هغه د انفرادي سوالات یو وای بس هغه ته چې راورسېدم سمندر غاړې سیند غاړې ته چې راورسېدم نو کشتۍ نه وه او انتظار مې کو نو یوونه په خپله باندې اره شوه کټ شو بیا هغه کې کشتۍ جوړه شوه زه پکې کېناستم رال نو هغه دهري وخندل چې ګوره دومره غټ عالم یې او داسې ګډې وډې خبرې کې یوه ونه څنګه خپله باندې کټ کېږي اره کېږي کشتۍ چې جوړېږي. بس جواب ملاو شو. نو امام صاحب ورته وویل نو چې ته دې دومره کائنات ته نه ګورې ساده سړیه، دا دومره کائنات د مادې نه خود به خوده پیدا شوی دی. انسان په انسانانو کې جنس بدل کړی ګوره څه پکې وروره خواجه سرا دي، سړي پکې ځان له جنس دی، ګوره ښځې پکې ځان له جنس دی، د ښځې او د سړي په جسم کې څومره تفاوت دی. دا ګوره دا عقل ابل یو را پاسېدلی و که نه تپوس یې کړی و یاره د الله نه خوا څه دي شمع لګولې وایي الله چېرته ګوري. دا د وایي 3 سوالات دي. یو دهري راغی د مسلمانانو ټول معاشره چیلنج کړه وایي زما 3 سوالات دي. دا اوس ګوره غیر مربوط انفرادي سوالات و د دې جوابات دي راکړي. نو یو عالم ورته راپاڅېدو وایي ستا څه سوالات دي؟ وایي موږ وایو چې د الله نه خوا څه دي، د الله نه خوا څه دي. نو ورته ویل چې ته حساب شروع کړه 9 لسونه شروع کړه نو 10 9 8 اوه شپږ 5 4 3 2 1 اخوا یو نه خوا څه دي سم نشته. ګوره عقلي دلیل ورته ویل الله نه خوا سم نشته. داسې ده که نه ده؟ بیا ورته ویل الله چېرته ګوري؟ شمع ولګوله وایي د دې اوس مخ کوم اړخ ته دی؟ هر اړخ ته د مخ دی. وایي د الله مخ هم هر اړخ ته دی. اوس قرآن آیات ورته نه دی پیش کړی. ورته ویل الله اوس دې وخت کې څه کوي؟ اوس دې وخت کې به ما ته ورته اوس قرآن آیات پیش کوو؟ نه ما ته به ورته عقلي دلیل پیش کوو. وایي راپاڅېږه ته سایل وایي ته مانه سوال وکړه زه به په کرسۍ کښېنم. چې کښېناستو وایي سوال وکړه وایي الله دې وخت کې څه کوي؟ والله دې وخت کې تا وکړه چې ته کرسۍ نه پاسولې او زه په کرسۍ کښېنولم. نو دا دې ته به موږ په عقلیاتو کې هغه وخت کې چې کوم دغه و په عقلیاتو کې دې دهریانو ته په جوابات ملاوېدو اوس به ورته ملاوېږي. خو موږ صرف دا پیژندل غواړو چې جدید الحاد د دې زمانې اوس یو عقیده ګرځېدلې ده. دا اوس یو کس نه دی، د دې مکمل یو عقیده ده، یو نظریه ده. دا په ټوله دنیا کې خواره دی. په دنیا کې د 1 ارب نه زیات یهودیان دي. د دوی چې کومه اوس ورځ منځل کېږي 18 مارچ باندې منځل کېږي مولوي صاحبانو او ټول نه زیات دهریان دا په چین کې دي. نور عبارت ټول موجود دی. تاسو مولوي صاحب عبارت شروع کړئ مخکې به سبق وځو. جدید الحاد پیژندل ضروري دی. اول جدید الحاد د جدید دور ایجاد دی. الحاد یو عقیده ورته او دا اوس یو مستقل مذهب جوړ شو او یو دعوت جوړ شو. نور مذاهب خپل مد مقابل په باطل باندې غني او مناظرې ورسره کوي. د ماهرین سماجیات مطابق یو عرب انسانان ملحدین دي چې د ټولې دنیا آبادي 2% دا تقریبا اوس په دا 2% ما وړېدلي مولوي صاحبانو. ښه د ټولو نه زیات ملحدین په چین کې دي چې تقریبا 40 کروڑه انسانان ملحدین دي. دغه شانته کې دویم چې دی د جدید الحاد دا د مغرب نه راوچت شوی مولوي صاحبانو. د مغربي فکر فلسفه چې موږ وویله ګوره بل اوس پکې د شاخ ایتیزم موږ ویلی و که نه موږ په مکمل وضاحت کړی و. ایتیزم دا هم د مغرب نه راوچت شوی دی. څنګه چې دوی د مذهب د قید نه آزاد شولو نو دوی کې دوی څه وکړه؟ دوی په عقل باندې دوی ویلې وحی نه محرومه شو که نه مولوي صاحبانو. نو دوی کې بیا 2 ډلې د علم مطابق راغلي. تاسو اوس ویلې دي ګوره اوس به تاسو ایښی ښه به پرې پوهېږئ. یو پکې عقلیت پسند راله. دوی ویلې لکه موږ ته الحمدلله قوانین ټول الله متعین کړي د وحی په ذریعه باندې موږ ته سره د چا د نظریې منلو ضرورت نشته.
دوی خو وحي وغورځوله سیکولر نظریه ویل چې وحي ستا انفرادي ځان له مسله ده په مذهب عمل کې فصل الدین یعنی الدوله ځان له په خپل معنی لکه اجتماعي معاملاتو ته به دا وحي او دا مذهب نه راولي نو هغوی چې وحي یو طرف ته کړله نو دوی ویل چې اوس به موږ ژوند څنګه تېرو د دې دپاره دوی کې دوه دغه راوچتې شوې ډلې د دوی د مفسرینو او د دوی د فلاسفو دوه ډلې راووتې یو پکې عقلیت پسندو یو پکې تجربیت پسندو ملزبانو نو دغه شانته کې دا د هغه وخت نه د چا نه دا راوچت شو دا د مغرب نه دا الحاد راوچت شوی ملزبانو خو اوس به پوهېږئ که نه وایي وځئ بله جدید الحاد د مغرب نه راوچت شوی دی څنګه چې مغرب خپل ایجاد کړی شوي څیزونه ټولې دنیا ته ورسول همداسې ملزبانو ګوره مغرب څه وکړو ډېره هوښیارتیا سره هغوی خپل مصنوعات ټوله دنیا کې څه کړه سپلای کړه خواره کړه دغه شانته کې دا نظریه هم ورپسې خوره کړه او یوازې دا د الحاد نظریه نه ده عقل پرستي موږ کې را خوره کړې ده دا څومره سیکولر نظریه موږ کې را خوره کړې لیبرلیزم دا چې ازادي او مساوات او ترقي چغې دا ټولې فلسفې هلته نه راولېږلې په مسلمانانو کې خورې کړې اوس مسلمانانو سره خپل ثقافت پکار دی خپلول پکار دی خپل ژبه خپلول پکار دی خپل مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد ته ضرورت دی که چېرته نه وي ګوره هغوی مکمل په موږ خپلې فلسفې راخورې کړي دي زموږ فلسفه اسلام چې ده دی ګوره یو طرف ته کړې ده موږ له څه پکار دي موږ ټول مسلمانانو له او بدبختي دلته ده مسلمان د خپل دین نه دونه بدزنه کو خپل عالم په باره کې بدزنی کوي دغه شانته کې د خپل قرآن په باره کې د خپل اسلام په باره کې موږ یې څه کو زموږ عوام بدزنه کړي دي د دې فلسفو په بنیاد باندې اول د مغربي دنیا ژوند پیژندل ضروري دي د دې په باره کې وضاحت مخکې تاسو ته وشو چې د مغربي فکر فلسفي بنیاد هغه د هیومنیزم فلسفه ده بیا د هغې مختلف شاخونه دي یو پکې ایتیزم دی دا د هیومنیزم د فلسفي تصور د خدای نه انکار کولو والا ته وایي نوٹ هر ملحد او دهری هیومنست کېدای شي البته هر هیومنست ملحد نه وي بعض هیومنست ډیسټ وي او بعض متشکک او حتی چې بعض هیومنست مذهبي هم وي مثلا په دور حاضر کې تقریبا تمام عیسایان په حقیقت کې کرسچن هیومنزم دي دریم د الحاد د جدید الحاد تاریخي وجوهات کوم دي چې تفصیل سره بیان کړي څلورم د دې بنیادی وجه د کوم چې په وجه په کوم وجه چې مغرب کې الحاد خور شو د جدید الحاد او قدیم الحاد په منځ کې فرق د الحاد مفهوم او معنی تاسو ته مخکې بیان شوي ده چې د مطلق مذهب نه انکار کولو ته وایي دلته یو سوال دی چې جدید الحاد څه څیز دی جواب جدید الحاد هم په خپله معنی کې یو الحاد دی یعنی د الله جل شانه د وجود نه انکار کولو ته وایي لیکن د دې الحاد نه هغه اولنی الحاد سره فرق شته دی مولوي صاحبانو مخکې موږ د الحاد تعریفات ذکر کړي دي د الحاد مکمل لغوي او اصطلاحي تعریفات موږ ذکر کړي دي اوس موږ وایو چې بهي دا عام الحاد هغه عام الحاد نو دی په مابین کې څه فرق دی نو هغې وضاحت کول فرق د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې د اولې زمانې دهریت او الحاد چې و هغه انفرادي و او دا اجتماعي دی یعنی هغه فتنه و انفرادي و د هغه ملحد به چې کوم اشکالات او اعتراضات و هغه په خاص علوم باندې نه و یو نیم اعتراض به یې کول او هغه یو غیر منظم الحاد و لیکن د کله نه چې جدید الحاد ایجاد شوی دی نو دی یو منظم صورت اختیار کړی دی اوس د ملحدینو خپل ګروپونه جوړ شوي دي باقاعده د دوی اجلاسونه کېږي دوی یو ملت جوړ شوی دی چې کوم کې دوی سره څه زیاتې وشي نو ټول ملحدین ورپسې آواز اوچتوي او د هغې دپاره احتجاج کوي دوی یو مذهب یو ملت یو قام جوړ شوي مولوي تاسو ته دومره معلومات وشو چې جدید الحاد اوس څه شی دی دا یو ملت جوړ شوی یو مذهب او یو نظریه اوس جوړه شوې ده دوی وایي موږ مذهب نه منو دا خپل مذهب دی که نه دی د هر څه نه بس انکار کوه په خپل ځان باندې صرف خپل ځان نه علاوه نور څه منله ادري دي بس ماته وخیوه او ماته وخیوه خپل ستا جسم کې ډېر څیزونه دي د قدیم سره دویم فرق د جدید الحاد د قدیم سره هغه دا دی کوم چې قدیم الحاد و هغه په خاص فلسفه باندې مبني نه و فرضي اشکالات او اعتراضات او کوم چې جدید الحاد دی دا مبني په ساینس باندې دی د دین وروسته چې کوم علوم دي هغه عقلي طور مضبوط دي او نن سبا د دې علومو دور دی ټیکنالوژي دور دی د دې علومو د وجې دا په زیاتېدو دي بنیادي عقلي دلیل دی او اکثر خلک د عقلي دلیل په وجه ګمراه کیږي او دا خطرناکه فتنه ده او د دې مقابله کول مشکل کار دی علماء کرامو ته پکار دي چې دې ته توجه وکړي شاباس د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات جدید الحاد د پیدا کېدو درې وجوهات دي اول د کلیسا ظلم او د هغې نه بغاوت دویم د ساینس د علومو ترقي دریم د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج کېدل د جدید الحاد د پیدایش د مغرب نه شوی دی اوله وجه چې کومه وجه د هغه د کلیسا ظلم او د هغې نه بغاوت دی په مغرب کې د عیسایي ډېر په زور او شور سره حکمراني وه
حکمران به هم د پادری تابع او د پادری د مرضی نه خلاف به هیڅ نشو کولای. عیسائی مذهب چې و هغه په خپل اصلي شکل کې نه و پاتې شوی. هغه کې پادریانو او عیسایانو د ځان نه قوانین جوړ کړي وو په ظاهره خو آسماني مذهب و، لیکن په حقیقت کې دا اوس یو زمینی مذهب جوړ شوی وو. خلقو د ځان نه جوړ کړي وو او انسان چې کوم څه جوړ کړي هغه د ټول انسانانو د ټولو زمانو لپاره مفید نه وي. دا د خود ساخته مذهب چې نوم ورته عیسایت خمول شبانو چې د اصل عیسایت نه مختلف او هغه کې غیر فطری پابندیاں موجود وي. نو فطری غیر فطری پابندیاں څنګه موجود دي چې سره د ځان صفای نشي کولای ګنده ګرځه چې سونه تناولای سونه ته ګندې نو دومره به ته خدای ته نږدې. دا غیر فطری دی کنه. دا جسم صفای غواړي چې انسان خپل جسم نه بوی خېږي سړی ته نفرت پیدا کیږي. دا بعض خلک مسواک نه استعمالوي مونږ زبانو خلی نه داسې مردار بوی خېږي هغه نه مخصوصي کې چې څوک خوا کې ناز دي کنه هغه له مخصوصي کې او به چې تا باندې خپل دغه مخصوص شي بوی نو سونه انسان کرکه کوي. نو دا غیر فطری پابندیاں نه یو سړی د تعلیم حق نه لري. دا غیر فطری پابندی ده چې تا په هغه باندې تعلیم دروازې بندې کړې وي. دغه شانته کې هغه د خپل څه شي کولای شي خپل ژوند په آزادانه تور سره نشي تیرولای. نو دا غیر فطری پابندیاں نه د مذهب نه بیدار شول او اول تحریک شروع کړو د اسلامي مذهب په نوم او دا تحریک مارټن لوتر شروع کړو او دای د دې لپاره شروع کړو چې خلک د پادری د ظلم نه ازادي حاصل کړي. په دې کې دوی د مذهب نه انکار ونه کړو بلکې دوی ویل چې د بایبل تشریح د هر شړي حق دی چې ځان پرې پوهه کړي. مارټن لوتر اعتراضونه کړي او دای د کلیسا په دروازه ولټ ولن کوم ماته جوابات راکړي. د حکمرانانو هم د دې تحریک ملګرتیا وکړه ځکه هغه هم د پادریانو نه تنګو. نو معاشره د پادریانو قید نه آزاد شو. عوام د کلیسا بایبل او پادرینه لری شول. دوی په مذهب د لحاظ په فتنه کې اخته مولوی صاحبانو چې کله دوی د کلیسا نه لری شول نو بیا دوی کسی شو دا ټول فلسفه چې تاسو ویلې دا ټول د هیومنزم شاخونه دا ټول په دغه وخت کې دوی کې پیدا شو. د دره مخ کې دوی بس د مذهب د مذهب په چوکاټ کې دوی ژوند تیرو. مذهب خود ساخته او خود مذهب د انډرلاند دیو او دا زمانه د دوی تاریخ زمانه و سوا دی وخت کې موږ په عروج کیو دوی په زوال کیو او دوی چې کله مذهب ته د کور کړو د خپل ژوند نه وېستلو نو زمونږ کم فنون د منطق د یونان فلسفه چې مسلمانانو سکړې و هغه ترجمه کړې و او هغه موږ استعمالوله. هغه دوی سکړه انګریزي ژبه ته فرانسوي ژبه ته هغه ته منتقل کړل او دوی د ترقی په لار روان شو. اول وجه د الحاد هغه د کلیسا ظلم او جبر دی. خدا خبر یا ساتي چې په مغرب کې د کلیسا بادشاہي و نو هغه د دوی خرابه او تاریخ زمانه و او چې کله دوی د کلیسا نه آزاد شول نو د دنیا په لحاظ یې ترقی وکړه. نو د هغوی نوي نسلونه دا ویل چې مذهب ترقی په لار کې خنډ او رکاوټ دی. نن سبا دلته هم داسې خبره کیږي چې مذهب ترقی په لار کې رکاوټ جوړ شوی دی. چرته د عیسایانو خود ساخته دین او چرته د اسلام پاتې دی سوی دا خبره اوس منګلم کوي د دې زمنګ د معاشري دیسی ملحدین منګ ته وای مذهب د ترقی د لارې خنډ وای. منګ چې دون عالمان پیدا کړي کن دومره 1% ساينسدانان پیدا کړي موږ ورته وایو د دنیا وسایل د مسلمانانو ټول وسایل تاسو په تعلیمي ادارو باندې خوري. یو ساينسدان هم پکې پیدا نه کوم. موږ خدلته ساينسدانانو پیدا کول د پاره نه یو ناس. موږ خدلته قال الله او قال الرسول د انسان د ژوند مقصد د دې بیانول د پاره نه چې انسان د څه مقصد د پاره پیدا شوی دی. دا مولوی صاحبانو که یو انسان ډاکټر شي پروفیسور شي دا بس وږي د دنیا په لحاظ به دا مولوی صاحبانو 200 روپۍ به وګټي کنه خو لیکن دا په د سره د خپل د ژوند د مقصد نه نشي خبرېدلی. د ژوند مقصد علما کرام بیانوي او الحمدلله موږ علما کرام د مسلمانانو د عقاید او د نظریاتو سکو الحمدلله د عقاید او د نظریاتو حفاظت کو الحمدلله موږ موجود یو. نو دا خبره د دوی غلطه ده چې مذهب خود ساخته مذهب خود ترقی په لار کې خنډ جوړیږي. خود اسلام په شان ته کې کامل دین اسکلا د ترقی په لار کې خنډ نه جوړیږي بلکې دا د ترقی ضامن دی. مولوی صاحبانو دوی اسلام په خود ساخته عیسایت باندې قیاس کوي. داسې ویل پکار دی چې عیسائی خود ساخته مذهب ترقی د لپاره رکاوټ دی. اوس دا په اسلام قیاس کول ډیر لوی ظلم دی ځکه د اسلام قوانین الله رب العزت په خپل مقرر کړی دي. کله خو هندوس یعنی موجوده هم د مسلمانانو په لاس کې او چې ټول مغرب ترې رڼا حاصلوله حالته خو د اسلامي حکمرانی و د اسلام حکمرانی هلته موجود و چې ټول مغرب ته متاثر و. دوی به زمونږ امپورټډ چیزونه استعمالول. دوی به موږ له سکې رالیږلې وي په دې باندې ډیزاین وه. دوی له به موږ پاسپورټونه چاپ کول دغه وخت چې کوم دغه دوی به زمونږ لباس اغوستلو د ریخمو لباس موږ به چې کومې خوشبویانې استعمالولې دا به دوی خوښول. دوی سره د یو کارخانه نه وه. دوی داسې دی په 19مې صدۍ نه وروسته کارخانې او داسې څیزونه جوړ شو. د ده نه مخکې دا ټول د مسلمانانو په لاس کې و. دا هر څه زمونږ په لاس کې و. موږ هغه وخت کې خپل دین باندې عمل کولو. ټول د ترقۍ نن
یورپ د اسلام په اصول عمل کوي. څه کوي؟ د اسلام په اصول باندې عمل کوي. اوس د زمونږ حکمرانان ساده ژوند تیرول شروع کی. تاسو سوچو کې د 18 ګریډ افسر او د 20 ګریډ افسر د کم مراد حاصل دي. ټول سرمایه دی خو سو دغه طبقه خورله. نور عوام څه شو؟ عوام ته ولم نه ملاويږي. را دي شي په سادهګۍ باندې کنه. د مدینه د ریاست ماډل پیش کې د مدینه د ریاست د امیر المؤمنین کومه تنخواه ده مقرر کړه هغه ته د 18 ګریډ او 20 ګریډ افسر او د 22 ګریډ افسر او د وزیرانو ته د تنخواهګان مقرر کړه. پرې د چې ته دلته دیواله شي او پرې د چې ته پر دنیا حکمرانی ونه کی. او دلته خو صرف په خبرو کې آسان ده چې د مدینه د ریاست څه کومه ماډل پیش کوم او مدینه د ریاست عمل نه کې. لاشه د یورپ د وزیر اعظم کور وګوره 2 کمرې کور به په خپل بزان لچم په خپل بزان لار سکے. لیکن زموسته دا شاهد هغه کله چې یو د وفد راغلی هغه چې د وزیر اعظم دا قتل وی دا ټیسټه پاس او دا کوم نخري پخري هغه چې دا د غریب زما د قرضداري دا زما قرضداري دی دا داسې نخري کوي. منګه دی خلکو خوړل مولوی زبانو منګه ترقی یافته به ال جوړیږي چې موږ په دین باندې عمل کوو په منګه کې سادهګي راشي او کنه موږ د هغه په پر مثال په خپل دین عمل نه کوو د یورپ په دغه روانیو نو هیڅ کله موږ ترقی نشو کولای. یورپ زبنګ په اصول عمل کوي دا غوي ان شاء الله په دې بل به وضاحت هم کوم چې هغه ماشوم پیدا شي کنه ډایرک ولسی شي کیږي ډایرک هغه بس تنخواه سٹارټ شي. دا د عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله وا دغه شان ته هر سړی ته بیروزګار به تا ته ټیک د تنخواه ملاوي دونه بل ملاوي ستاسو په گزاره کی. دغه صحابه کرامو چې کله بیت المال ته مال ډیر راغی عمر رضی الله تعالی عنہ لیست جوړو د اسامه رضی الله تعالی عنہ لیست زیات راغی د چانه د عبد الله رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر نه. نو هغه ته پوسو کو پلار نه چې حضرت زه خو د اسامه نه په علم کې ډیر مخکمه او ورته ویل بچا دغه نسبت د الله د محبوب سره دی هغه له تنخواه زیاته مقرر کړه. هغه وخت دا خو هر یو مسلمان له تنخواه د بیت المال نه ملاویدله او را دي چې مسلمانان په سادهګۍ باندې مسلمانان د موږ په خپل دین باندې عمل کو پرې چې موږ ترقی ونه کو. او مولوی صاحب مخکې نو موږ ترقی ولو موږ به هم ترقی کوو ان شاء الله چې کله موږ په اسلام باندې وانتم الاعلون الله ویل دي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله وې د ټولو د پاسه پاسه راشه ته سوچو کا بلاند نواله بره پورې ټولر سکاګ دي. نو په دې وخت کې تا باندې هغه علماء وای کنه جنید بغدادي رحمت الله علیه راشي او حاکم شي کنه نو هغه هم د نشي سموله فاتح الله چې منګ وایو چې دې موجود الہاد د خریدو هغه د ساينس ترقی د ساينس د خارجي اشیاء نه بحث کوي دیو د مشاهده د تجربې په بنیاد خبري کوي اول دیو سوچ کوي او بیا مشاهده کوي خارج کې کوم څه د دیو په د الہاد د خریدو جدید الہاد د خریدو دوه موجود ساينس ترقی ده صرف هغه منی دوی چې کومه تجربه کوي د ته ساينس وایي. د ساينس قوانین د مشاهده تجربې نه ثابت دي چې کله د مشاهده او تجربې د خبره مشهور شوه چې د هر چیز په باره کې به تجربه کوو مشاهده کوو دا یو نفسیاتي مسله جوړه شوه چې د هر شي د پیژندلو آله ده چې د هغې مشاهده دی وکړه شي او یا په تجربې کې راولي چې کله یې دا خبره په مذهب باندې وصله نو په مذهب کې خو د تجربې او مشاهده خبره نه کېږي د غیب په خبرو باندې یقین کول دي او دوی خدا قوانین جوړ کړل چې د هر څه په یا مشاهده کوي یا تجربه کې وي راولي. که مشاهده کې راغلل نو بیا شته او که مشاهده کې او تجربه کې را نغلل نو بیا یې انکار کول شروع کړل. د دې وجې نه دوی د الحاد په لار روان شول او دا غلطي زمونږ دیسي ملحدین هم کوي. دوی هم دا وایي چې مونږ به هغه وخت پورې نه هغه وخت پورې موږ د جل جلاله نه منو چې تر څو موږ له ثابت نه کوي. مولوی صاحبانو د دې ټول عبارت خلاصه ده چې د ساينس خو مشاهده کوي تجربه کوي چې تجربه کې راولي نو هغه چې کله یو 15 شپږ پیری د شیس تجربو کې به منی دغه شانته کې دوی دا قوانین دا فلسفه په مذهب باندې مسکړه لاګو کړل. نو مذهب خو د مشاهده نه ماورا دی کنه دوی انکار دی وکړو. دا اوس هغه یو نفسیاتي بیماری جوړه شوې ده څه نفسیاتي بیماری اوس د دې جوړه شوې ده چې د ساينس په سيزونو کې د ساينس په ایجاداتو کې او د ساينس په قوانینو باندې ته مذهب ثابت کی. دا خبره د دوی غلطه ده. موږ ورته وایو موږ به سوال کړی دی چې مذهب غیر مادي چیز دی او ساينس د مادي علومو دا د ساينس د مادي علومو د دسترس نه ماورا دی. نو ساينس ته هیڅ حق نشته چې په مذهب باندې اعتراض وکړي. یار مادي چیز غیر مادي باندې څنګه اعتراض کولی شي؟ ته ماده معلومولی شي ټمپریچر به معلوم کی هلکه څومره ټمپریچر دی یاره 15 دی هلکه ته به وګورې چې ته به معلومه کړې هلکه بخار دی 100 دی هلکه ته به بلډ پریشر کې هلکه اوچت دی هلکه شوګر به معلوم کړي هلکه ته به د کائنات د رفتار معلوم کړي ځمکه 2 قسمه گردش کوي کهکشاګانې به معلوم کړي چې انور چې د 22 کروڑ کالو کې د خپل مرکز د یو چکر مکمل کوي ځمکه چې د په مدار کې خپل پولیسبانو محور کې په 24 غنټو کې او مدار کې په کال کې دا پوره کوي.
نو مولوي صاحبانو دا به ته ساينس معلوم کی نو ساينس خو ته د ماورای عقل خبرې او د مابعد طبيعت سيزونه کم چې د غیر مادي سيزونه خو ته نشي بیانولې ها دې داسې مثال دی لکه څوک چې اعتراض وکړي چې د انسان ذهن تیز دی که رڼا تیز دی نو جواب ورکړي چې ذهن غیر مادي څیز دی او رڼا مادي څیز دی د دې مادي څیز تشبیه د غیر مادي سره ورکول جایز نه دی او همداسې د مادي څیزونو پېژندلو په اله باندې غیر مادي څیز نشي معلومولی غیر مادي څیز مذهب چې غیر مادي څیز دی د وضاحت که نه موجود بیا بتاوی چې کېدی شي نه په پروف سره په دلایلو په داسې محکم دلایلو سره موجود دی هغه نه به ته څنګه انکار کوې دریم موجه د الحاد د خورېدو هغه دا ده چې د مغرب د خلکو په ژوند کې د فلسفو رسمونو رواج رسبانو تاسو ته اوس پته ولګېده که نه دوی چې کله د مذهب نه څه شو آزاده شو نو څه شو هر سړي فلسفه جوړه کړه که نه سیکولریزم نظریه چا ایجاد کړې ده شابه یاد دي که نه ګوره دغه شانته کې یاد ساتئ جارجي کیوب دغه شانته کې دغه کیپیټالیزم نظام چا دا کړی دی ایډم سمیت او ایډم سمیت که نه ایډم سمیت دا کیپیټالیزم نظام دغه شانته کې دا څومره ګوره فلسفي چې دي که نه د ازادۍ مشر څوک ازادي دغه ډیکارټ ګوره دا هر یو سړي پکې فلسفه راویستله زموږ د خبرې مقصد دا دی کوپرنیکس چې دغه معلومات وکړو چې بھائی دا مرکز نه د کائنات مرکز مکه نه د انور دی دې کې د خلکو کې د فلسفو څه شو مولوي صاحبانو رواج راغی زه مخکې عبارت وایم مغربي دنیا چې کله د مذهب د خیر نه آزاده شوه نو په هغوی کې بعض ذهنترین فلاسفه پیدا شو په لسمه صدۍ کې لوی فلاسفه پیدا شول او د دې فلاسفو د فلسفو نه هم ډېر خلک الحاد طرف ته روان شول یعنې دریمه وجه د دې فلاسفو د وجې نه ډېر خلک ګمراه شول ځکه د فلاسفه اکثر ملحدین وو په دې کې خاص طور دوه درجې فلسفې راځي یو د جدیدیت فلسفې ماډرنیزم جدیدیت فلسفه ماډرنیزم دا کومې صدۍ نه شروع شوی مولوي صاحبانو پرون موږ ویلې دی دا شاباسي او کنه د 19مې صدۍ نه دا شروع شو د کومه پورې 2000 پورې او دیم پرون نه وای تاسو څه فلسفه پوسټ ماډرنیزم فلسفه دا چې دا د 20مې صدۍ فلسفه ده ماډرنیزم فلسفه د 19مې صدۍ پیداوار دی او ګور خپل لیکلي دي دې فلسفې 300 کاله پورې په مغرب باندې راج کول او د دې اوس هم څه باقیات پاتې دي په ماډرنیزم کې ډېر شاخونه دي لذت پرستی روشنخیالي جمهوریت او داسې نور خو د ماډرنیزم بنیادی فلسفه چې دا هغه د هیومنیزم فلسفه ده او دوی وایي چې انسان آزاد دی د آزاد کېدو مطلب دا دی چې د انسان نه بالاتر بل کوم قوت نشته دی چې د دې ته دا وایي چې دا خیر دی او دا شر دی انسان په خپله د خیر او شر په تخلیق کولو کې آزاد دی په ماډرنیزم کې دا دی چې څوک په خپله خوښه مسجد ته ځي څوک پرې اعتراض نشي کولی او که څوک په خپله خوښه شراب څکي څوک یې منع کولی نشي او څوک پرې تنقید نشي کولی یو طرف ته په مذهب باندې د عمل کولو هم ازادي ده او دې سره عام د غلط کارونو نه هم ازادي ده اصل کې د دې نه وروسته دا فلسفه ده چې هر یو انسان آزاد دی دا د خپل خیر او شر په تخلیق کې په خپله د شر او د خیر تخلیق په خپله کولی شي مولوي صاحبانو د دې ازادۍ فلسفې نه یو بل عقیده هم پیدا شو چې هغه د مساواتو فلسفه وه چې هر یو انسان حقوق مساوي دي که څوک شراب زنا کوي څوک مسجد ته ځي د دې حقوق به برابر وي یورپي معاشره کې دا شته دی هلته به تا ته ستا چې څونه تنخوا تا ته حکومت تا ته څه وظیفه مقرر کړې ده نو که ته نیک یې او که ته بد دا وظیفه به تاله درکوي هلته به ستا او د دې حقوق برابر دي د ښه او د بد تمیز ختم شو ځکه وایي دی وایي انسان آزاد دی دا د خپل خیر او شر د پیدا کولو کې بل چاته احتیاج نه دی چې فیصله وکړي دا وایي چې دا بد دی او دا صحیح دی دا افضل دی او دا غیر افضل دی د ترجیحاتو دا د افضل او د غیر افضل د ترجیحاتو سیستم ختم کو بس دا دواړه معاشري په اعتبار سره یو شان دي لکه مونږ چې وایو دا انسان نیک دی او دا بد دی د ترجیحات یې ختم کړل او دریم دور چې هغه راغی نه ترقۍ دور او نظریه راغله د ترقۍ نظریه دا ده چې هر یو انسان د خپلو خواهشاتو چې څومره زیات حاصلولی شي هغه هم ترقي یافته دي انسان دی وایي که نه دا ترقۍ والا نظریه څه ده مولوي صاحبان دوی خپل خواهشات چې څونه حاصلولی شي بس دا حاصل که دومره به ته ترقي یافته ځکه انسان د خپل خیر او شر پیدا کولو صلاحیت لري ځکه خو چې څومره د ساينس علوم دی په دې باندې مبني دي چې څومره ډېر ایجادات وکړی شي د انسان خواهشات زر تر زره پوره کړی شي ماډرنیزم د فلسفي مذهب بالکل معدوم کړو په یورپي معاشره کې ګوره دا څوک مذهب بالکل ولا ختم او دا فلسفه ټوله دنیا کې په خورېدو ده زمونږ په معاشره کې هم داسې خلک شته چې د ماډرنیزم طرفدار دي
دیو هم غواړي چې هر انسان آزاد کړي او اوس دیو بل نارو چغه هم وهي میرا جسم میری مرضی او داسې نور چې خبرې کوي دیو وایي چې هر انسان دی خپل هر انسان دی په بل تنقید نه کوي مذهب یو ذاتي معامله ده داسې زونه د ماډرنیزم د فلسفي پیداوار دی بیا د ماډرنیزم پر رد کې مابعد جدیدیت فلسفي نور هم کار خراب کړی دی شابه وایا ماډرنیزم چې وایي چې ازادي ده او څه اصول دي مساوات دي نو دیو وایي چې مذهب خو هم څه اصول لري او ماډرنیزم هم څه اصول لري نو مابعد جدیدیت فلسفي والا هیڅ اصول نه مني د پوسټ ماډرنیزم وضاحت دار مناسبانو چې دا پوسټ ماډرنیزم یا مابعد جدیدیت فلسفه ده دوی وایي چې کوم ژوند دی بس دا تیروا څه کوه کوم ژوند دی دا تیروا دی کې څه نظریات څه افکار یا څه اصول یا قواعد یا ضوابط اسم ممنه بس خپل خواهش پوره کوه یو داسې نظریه نشته چې په دنیا کې څه وکړي چې هغه رښتیا وي وایي رښتیا یو مذهب کې هم نشته رښتیا وایي هغه چې ستا د نظره کې وي بس نو نه ماډرنیزم صحیح دی او نه مذهب صحیح دی نو دا د دوی دغه ده د الحاد په لباس کې د اسلام دشمنان انشاءالله دا به د خیر سبا وایو دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین